ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پای نیټورک نن نه تقریبا 6 کاله مخکې لانچ شوی و. ډیرو کسانو پکې اکاونټونه جوړ کړي وو، بیا چا پکې پریښي وو، چا څه کو چا څه، ډیرو پکې چلولي په زرګاو چې کوم دی مایننګ یې کړی دی، مطلب ځان له ټوکنې جمع کړي دي، پای جمع شوي دي. نو نن هغه کسانو دپاره په 2025 کې یو ګوډ نیوز دی، یو بریکینګ نیوز دی. مطلب چا چې ټوکنې جمع شي دي، پای جمع شي دي، یا د هغو کی وای سی شوې ده، او چا چې کی وای سی نه کړي نو هغه د 20 تاریخ نه مخکې خپل کی وای سی چې کوم ده هغه زر کمپلیټ کړئ. مخامخ په دې سکرین باندې تاسو کتی شئ چې 20 فروری چې کوم دی هغو د دې چې کوم دی لکه مارکیټ کې به د دې لکه اناونسمنټ کیږي، د دې چې کوم ریټ دی هغه به اورولې کیږي چې دا به په $100 باندې یو پای خرڅیږي، دا به 20 تاریخ باندې چې کوم دی دا اعلان وکړي. نو نن دا ویډیو کې زه تاسو ته لپاره هغه طریقه کار ښیم چې کومو کسانو کی وای سی نه کړي نو په هغه به په دې طریقه باندې خپله کی وای سی وکړئ. نو کتونکي اول به تاسو راشئ، څنګه چې تاسو خپل پای نیټورک چې کوم دی دا کولاو کو، اول به تاسو کوم دی پای براوزر چې کوم دی هغه به دې نه مخکې انسټال کړئ، او په دې سکرین ته مخامخ چې کوم سکرین لګېدل دی په دغه حساب سره به تاسو راشئ او بره د 3 ډاټ چې کوم دی ګس طرف باندې په دې باندې به کلیک کړئ. چې تاسو دې باندې کلیک کړو مخې ته به داسې یو انټرفیس چې کوم دی هغه به کولاو شي. دې کې 7 نمبر کا کوم چې آپشن دی سبمټ یور کی وای سی اپلیکیشن، په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کو نو دا به مخې ته لاړ شي، داسې انټرفیس به کولاو شي. دې کې پرې ګس طرف باندې چې کوم دی لیکلي دي کی وای سی، په دې باندې چې کوم دی تاسو به کلیک کړئ. دا چې تاسو کله کلیک کو نو مخکې به تاسو ته داسې یو انټرفیس کولاو شي. نایس ټو میټ یو، ویلکم ټو پای کی وای سی سولوشن، هیر یو ویل validate your identity ensure. نو داسې دغه به تاسو راشي. نو دې کې تاسو اول چوز یور لینګویج، اول نه به تاسو خپل چې کوم د انګلیش چې کوم د ډیفالټ کې دا انګلیش په واچوئ، ژبه لکه زبان، ورپسې ډیټ اف برث چې کوم دی دا به واچوئ، تاسو کوم تاریخ پیدایش دی، او لاندې چې کوم دی کرنٹ ریجن او چې کوم تاسو آی ډي باندې چې کوم دغه دی لکه کوم ملک کې تاسو پاتې کېږئ، پاکستان کې یا څه ځای کې، هغه به دې کې سلیکټ کړئ. نو دغه چې تاسو د ډیټ اف برث چې وو په دې طریقه باندې تاسو سره به داسې یو انټرفیس کولاو شي، په دې طریقه باندې به تاسو خپل سلیکټ کړئ تاسو تاریخ پیدایش، هغه به په دې باندې کلیک کړئ. دې نه مخکې بیا تاسو ته داسې یو آپشن راشي ډیټ اف برث چې تاسو واچو، لاندې کنټري چې کوم دی پاکستان، او لاندې نیشنل آی ډي کارت نمبر چې کوم دی هغه به ټیپ کړئ، لکه نمبر نه سوري چې تاسو ته وایي چې یار تاسو پاسپورټ دی یا نشنالي کارت دی یا لایسنس دی، تاسو دلته نیشنل آی ډي کارت چې کوم دی هغه به سلیکټ کړئ، او لاندې دا ټیک چې لګېدل دی ګس طرف باندې دوه خانې چې کوم دي دا به تاسو سره خالي راځي، سپینې به راځي، نو دا به دې باندې به ټیک کړئ، دا دواړه خانې به داسې ټیک ولګي. لاندې به کته چې کوم د شین آپشن چې ورکړ دی لیټس گو باندې به یس کړئ، نو دا به مخې ته لاړ شي او دا به راشي وټ ویل یو نیډ. دغه ځای ته چې راغلی تقریبا دې کې د دې اسټیمیټ ټایم چې کوم دی 5 منټ ورکړ دی، خو خیر زر کې به دا کولاو شي. دې کې به تاسو څه وکړئ چې د نیکسټ کوم آپشن دی په دې باندې به ووایئ. دې کې دا تصویر غواړي د نشنالي کارت، نیکسټ تاسو ووایو، مخې ته به داسې راشي دا وټ ویل یو نیډ، دا آپشن به راشي. دا آپشن چې راغی دلته به بیا نیکسټ تاسو ووایئ، نیکسټ چې ووایو مخې ته به داسې راشي. دلته تاسو ته طریقه کار ښیي چې د بره کوم چې موبایل کې چې کوم طریقه ښووله دا ګډ طریقه کار دی، لکه لینډسکیپ موډ باندې به تاسو موبایل داسې راولئ او شنالي کارت به ځان ته مخامخ کېږدئ د هغې فرنټ سایډ مخامخ سایډ لکه دا چې کله تاسو ووایو کیمره باندې مخکې تاسو ته به وایي چې ایډ فرنټ فوټو، چې د شنالي کارت مخامخ سایډ چې کوم دی هغه راولئ. دا چې کله تاسو ووایو بیا به هغې نه بعد کیمره کولاو شي. کیمره چې کولاو شوه نو تاسو به دې باندې تصویر واخلئ او بیا به داسې نیکسټ آپشن ووایئ، بیا به راشئ دې ځای ته. دې ځای کې بیا تاسو طریقه ښیي چې موبایل لکه سیده به تاسو ونیسئ لکه، او لاندې نیشنل آی ډي کارت چې کوم دی آپشن به تاسو وولئ، دا منځ کې ډرایور لایسنس پاسپورټ وغیره، لاندې ویښ کې آی ایم ریډي دې باندې به کلیک کړئ. دې نه بعد به تاسو سره داسې مخکې بل آپشن راشي، دې باندې هم آی ایم ریډي باندې به کلیک کړئ. بیا به چې کوم دی تاسو چې تصویر ورکړه تصویر به داسې راشي، دا موږ مخکې پکې وولې خو دا لږ الټه راغلی، خو د بل سایډ باندې به تاسو لینډسکیپ باندې به واخلئ. بیا به تاسو ته وایي ایډ بیک فوټو، د شنالي کارت بل سایډ تصویر واخلئ، نو تاسو به بیا دې طریقه باندې تصویر کولاو کړئ. داسې تاسو کولاو کړو دواړه سایډ تصویران چې کوم دي دا کوم طریقه باندې پراته داسې نه سیده سیده به واچوئ. دې نه بعد چې کوم دی بیا به مخې ته داسې انټرفیس کولاو شي. دې کې فرسټ نیم او
میډل نیم لاست نیم لکه دې کې به نومونه واچوئ او مخکې چې کوم دی لکه جنډر میل او ډیټ اف برث بیا راغی ایمیل ایډرس په پکې چې ډاکومنټ آی ډي نمبر سټاډي کارت نمبر واچوئ ایکسپایري ډیټ چې کوم دی سټاډي کارت چې کوم تاریخ باندې ایکسپایر کیږي دا به پکې واچوئ نو مخې ته بیا تاسو د کلیک کوئ بیا چې مخې ته تاسو کلیک کړو نو تاسو ته به داسې نشانونه راشي چې به تاسو ته لیټس گو تاسو ته به وایي چې لکه مخامخ لوکیشن به تاسو نه به تصویر اخلي موبایل به مخامخ کیمرا به دغه کې دې باندې چې بر تاسو کلیک کړو تاسو کیمرا به کولاو شي کیمرا چې کولاو شو نو داسې به دغه به راشي انټرفیس به کولاو شي تاسو به ورته سیده وګورئ 3 سیکنډه به ورته ودرېږئ ستاسو تصویر به واخلي 3 سیکنډه چې تاسو سیده ودرېدئ تصویر به والي بیا به لیفټ سایډ یعنې په ګس طرف باندې به وګورئ داسې او موبایل ته به یو سترګه باندې ګورئ په ترڅ باندې 3 سیکنډو کې به دا ټنګ په خپله به چې کوم دی کلیک کي شین نشان به ولګي ستاسو تصویر به واخلي دغه طریقه باندې بیا تاسو رایټ سایډ یعنې ښې طرف ته بیا وګورئ او 3 سیکنډ به سټاپ کوئ په خپله به تصویر اخلي دا چې تاسو کله وو بیا به تاسو ته داسې مخکې انټرفیس کولاو شي لکه یو لاندې سپینه پټۍ له پاسه یو لاندې شنه ده په دې شنې باندې تاسو کلیک کړو نو ستاسو دغه به چې کوم دی هغه به KYC به هغه کمپلیټ شي بیا به تاسو ته لغونې تصویران تاسو ته به راکړي او داسې لیکلي به ټول راشي تاسو ته به چې دا ریویو تاسو خپله وګورئ چې آیا ستاسو څه شی غلط ملت خو نه دی نو چې هغه ټیک کړي نو بیا مخې ته لاړ شئ او داسې نشان چې کوم دی د انګوټه دا به تاسو ته راکړي چې تاسو تینکس یو لکه کانګریجولیشن ستاسو KYC چې کوم همدا کمپلیټ شو نو دا یو شارټ پروسس و په دغه طریقه باندې خپل KYC وکړئ د 20 تاریخ نه مخکې او بیا چې کوم دی چې دغه مارکیټ کې لانچ شي د دې خپل ریټ نو چې هغه څو ریټ هغه $100 کوي هغه بیا هغه ټایم کې پته لګي